الله الرحمن الرحیم زنګه د 400 پیپر میل مزدوران یو او په تیر شوي وم تاریخ باندې زنګ تاریخ های کورټ کې لګېدل زنګ د تنخواګانو بقایجات زمګه اوسه پورې ملو خپل تنخواګانې ملو شي هغه سلسله کې منګه دا خډیر وخت چې راځو او کیسم ګټلې او اوسه پورې منګه په لګي پیسې راکړي نور پاتې دي بقایجات هم پاتې دي او مطالبان دوی چې موږ خپل تنخواګانې راکړي زنګ تنخواګانې پاتې دي او څنګه واپسې دویمه مطالبه چې دا غیر قانوني پلاټینګ نه پدې بند شي نه په شوګر میل دی شو نه په پیپر میل دی کړي سنتونه ولګي دا 400 معیشت تباه شو او هیڅوک نشته تاسو کول والے څوک نشته مل تباه شو او هیڅوک والی وارث د 400 نشته بس دا مطالبه ده چې په دې میلیونو دا مسمار کړي دا پراپرټي او په دې کارخانو او لګي او څنګه بچو ته چې سہولتي او څنګه د بقایجات راکړي او دویمه خبره ده چې دا زمونږ های کورټ او های کورټ کې زمونږ تاریخ چلېږي چې موږ ورشو تاریخ هم ولګي زمونږ تاریخ داسې ټیم له ولګي چې وروستو چې بس آخري عدالت دغه ختم شي نو مهرباني دې وشي زموږ پرې اواز او زموږ پرې دغه باندې عمل وشي او موږ د زر تر زر د خپل عزیزانان یو غریبانان یو موږ له خپل بقایجات راکړي دا ستاسو بقایجات چا سره دي او دا راته وایي چې هغوی کیس کې حاضري کوي که نه کوي لیکوډیټر والا سره دي لیکوډیټر او هغه کله پټ شي او کله وي موږ سره پیسې نشته نو هغې سره خو زنګ کار نشته اوسه پورې ورسره د دې نه مخکې اوس نشته مخکې ورسره وي اوس هم ورسره شته او هغې سره چې زنګ څه کار دی سیټ وکار جج چې و هغه وخت کې هغې ویلي چې موږ سره پاتې 6 کروڑ دي که 7 کروڑ روپۍ دي اوس هغه هم نشته نو د ملک خو موږ هریان دی چې بای تپوس کولو والے څوک نشته چې زموږ د غریبانانو دغه راشي نو زموږ دپاره بیا تنخواګانې نشته موږ دا مطالبه ده چې موږ له زر تر زر خپل بقایجات راکړي مهرباني